سلامونه ملګرو. عمران خان د آډیالہ جیل نه کارکونانو د پاره یو ډیر اهم پیغام جاری کړی دی. کې پی کې وزیر اعلی الیمین گنڈاپور عمران خان سره په آډیالہ جیل کې ملاقات کړی دی. ملاقات نه پس په ملاقات کې چې کومې خبرې شوې دي، ملاقات نه پس الیمین گنڈاپور دغه پیغام د میډیا په ترو باندې کارکونانو ته رسولې. څه پیغام د پاغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو. بل راتلونکي ټایم کې د پی ټی آی حواله سره غټې فیصلې راتلې شي. د پی ټی آی پاس ایم ان ای چې کوم دي، کوم ایم پی ای دي چونکې پاس شوي دي، خو د عمران خان د رهایی د پاره څه کوششونه دی نه کوي. د عمران خان په نوم باندې اوټه غشتل شوی دی او دغه پاس ایم ان ای او ایم پی ای د ای سی کمرو کې پل ژوندونه تیری خکول ان ریلیکس ناستي، خو د عمران خان د رهایی غم ورسره نشته. راتلونکي ټایم کې د حواله سره کپتان یو ډیر تھریلینګ فیصله کول شي. پاغه باندې هم تفصیلا خبره کوو. ټول نوم به عمران خان آډیالہ جیل نه پی ټی آی کارکونانو د لپاره چې کوم پیغام جاری کړی دی، پاغه باندې خبره کوو. عمران خان د پی ټی آی کارکونانو د لپاره خصوصي پیغام جاری کړی دی چې په 5 اگست په صوابئ کې کومه جلسه را تاسو هغه جلسه کې ضرور شرکت وکړئ او دغه جلسه کامیاب کړئ تاسو، ځکه دا جلسه یو ټیسټ جلسه را څنګه ټیسټ جلسه درادی جی. آډیالہ جیل کې الیمین گنڈاپور عمران خان سره ملاقات کړی دی. ملاقات نه پس د عمران خان پیغام کارکونانو سره الیمین گنڈاپور شریک کړی دی چې عمران خان ویل دی چې په 5 اگست صوابئ جلسه کې ضرور شرکت وکړي، ځکه په 5 اگست هغه ورځ ده چې په کوم ورځ باندې عمران خان په جیل کې اچول شو، په کوم ورځ باندې عمران خان گرفتار شو. په 5 اگست باندې بعد عمران خان په جیل کې یو کال پوره شي جی. 5 اگست باندې تیر شوی 5 اگست 2023 باندې عمران خان گرفتار شو جی. 5 اگست نه دا بل 5 اگست راغو، 5 اگست 2024 راغو. عمران خان تر اوسه پورې په جیل کې گرفتار دی. نو په دې وجه باندې پی ټی آی دا فیصله کړې و چې په 5 اگست باندې مونږه غټه جلسه کوو. نو دغه جلسې د لپاره پی ټی آی یو داسې مقام ټاکلی صوابئ جی. صوابئ کې یو داسې مقام ټاکلی دی چې دغه مقام د پنجاب او د کې پی کې بارډر دی. مطلب دغه جلسې د پنجاب نه هم کسان راوړېدی شي، خو کچرې ناکابندي ونه شوه جی. الیمین گنڈاپور دا هم ویلی دی چې دی جلسې ته مطلب تاسو ضرور دا جلسه کامیاب کوئ، ځکه دا جلسه چې کوم دی نه موږ له اندازه کیږي چې آیا عوام اوس هم عمران خان سره ولاړ دی کنه، آیا عمران خان نظریه چې کومه ده په هغې باندې عوام ولاړ دی کنه. د جلسې نه موږ له دا پته لګي. دې نه علاوه عمران خان وایي چې دا جلسه یو ټیسټ جلسه ده. عمران خان وایي دې جلسې د ټیسټ په نظر باندې ګوري، ځکه ډېر د پی ټی آی ایم ان ای او ایم پی ای الیکشن نه پس منظر عام نه غایب شوي دي. د عمران خان په نوم یو اوټه غشتلی دی، ایم ان ای او ایم پی ای سلیکټ شوي دي د عمران خان په نوم باندې، او هغې نه پس په یخو کمرو کې ناستې. نو کیدای شي دې جلسې نه پس پی ټی آی غټې فیصلې هم وکړي. دې جلسې نه پس پی ټی آی خپل چې کوم یکه د کوم پلین کارډ دی هغه هم میدان ته راوغورځوي، ځکه عمران خان د خپل ایم ان ای او ایم پی ای نه غټ توقعات ساتلی دی چې او دغه ایم ان ای او ایم پی ای کوم چې د خان په اوټونو باندې د خان په نوم باندې اوټه ایشتلی دی، نو هغه ایم ان ای او ایم پی ای منظر عام نه غایب شوي دي. نو دې حوالې سره کپتان چې کوم دی دا فیصله کړې ده چې د 5 جلسې نه پس په ماله اندازه کېږي او هغې نه پس په کپتان چې کوم دی اهم فیصلې کوي. څه فیصلې به کوي هغه به راتلونکي ټایم کې پته لګي، او هغه ټایم به بیا په هغې باندې طویل ډسکشن کوو، تفصیلا معلومات پر سره انشاءالله زه شریک کوم. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.